نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين صدق الله العظيم. دا سورة یونس یولسم سپاره را او دریم رکوع شروع کیږي. الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې د کافرانو ذکر فرمایي چې کافران کله په یو سختۍ کې گیر شي نو هغه یې الله ته چغې وایي، خو الله سره شریکان جوړ کړي دي. نو چې کله به دوی په دې غټ مصیبت کې راګیر شو، په طوفانونو کې، په سمندر کې به کشته په بنور کې راګیره شوه، یا به هوا په تیزه شوه، سیلې او طوفانونه مو پرې راغلل، نو بیا به ای خدایا بیا به الله ته متوجه شو. او کله چې به الله سبحانه وتعالی دغه صورت حال لري کو نو دوی به بیا په خپل شرک او کفر کې اخته شو. دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي وإذا أذقنا الناس رحمة، او کله چې مونږه اوسکو خلقو ته د خپل رحمتنا من بعد ضراء، پس داغه مصیبت رسیدونه چې دوی ته کوم مصیبت رسیدلی او داغې نه پس په راحت راشي، مستهم چې یعنې دوی ته رسیدلی کوم مصیبت، اذا لهم مکر فی آیاتنا، نو دوی بیا مکرونه کوي او چالبازیانې کوي زمونږ په آیاتونو په معامله کې، بیا د دې سره دروغو نسبت کوي چې کوم دی الله دا چا را لېږلی دی، څنګه یې را لېږلی، تاله چا راوړی دی. قل نو تو فرمایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله اسرع مکرا، الله پاک ډېر زر واپس کوونکی دی ستاسو د چالونو په تاسو باندې. دلته الله پاک فرمایي چې ډېر تیز دی په چالونو کې، خو الله لپاره چال لفظ استعمالول نه پکار. یا دی مکر او فریب الله پاک په دی باندې به ډېر زر واپس کی. دی خو مسلمانانو سره او د الله په باره کې مکر او فریب نه کار اخلي که نه، والله به دی دا مکر او فریب په دی باندې واپس کی. او بیا الله پاک فرمایي ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، یقینا زمونږ رسولان چې دي، دلته رسولان دلته اوس دا عام رسول علیه السلام مراد نه، فرشتي مراد دي. یکتبون لیکي کرامن کاتبین فرشتي چې هغه روزانه راځي. حدیث مبارک کې راځي چې د سحر په وخت کې او د مازدیګر په وخت کې د دوی ډیوټي بدلیږي. دو فرشتي راشي، هغه چارج د سحر په وخت کې واخلي او د شپې هغه لاړې شي، او بیا ټول ورځ هغه دو فرشتي مونږ سره وي، او مازدیګر د نور پرېوتو نه مخکې هغه دو بیا لاړې شي، بیا نور هغه شپې والا دوه راشي. دا څلور فرشتي خو د انسان په خدمت کې هر وخت لګېدلي دي، او دا د انسان هر یو حرکت لیکي.
د دې ژبې نه چې څه خبره وځي که نه هغه داري کي. یو بزرګ په زړه کې دا خبره راغله یاره چې دا دوی څنګه لیکل کوي که نه، یا الله ته ما ته وښیه. نو د اوس په خوب داسې خوب حالت کې دی او ده ولیده چې د په اوږه باندې اوس فرشتې ناستې دي او دی چې څه خبرې اترې کوي ذکر کوي نو هغه هم لیکي. که چاته څه وایي چې هلکه دا روټۍ راوړه هغه به ولیکي. که چاته څه اشاره وکړي نو دا هم ولیکي چې دی اشاره وکړه څنګه اشاره. نو دی داسې حیران غوندې شو نو ځان سره وایي یاره وایي دی خو هر څه لیکي. نو دی هم ولیکل چې وایي دی خو هر څه لیکي. بس یې زر په خوله باندې لاس کېښو وایي ته خو څه وایم د خدای د ذکر نه علاوه بل څه وایم. د دې لپاره رسول علیه صلات وسلام په خپل حدیث مبارک کې فرمایي چې د انسان هر خبره به په ورځ د قیامت په ده باندې وبال وي، بوج به وي پې، مګر دوه خبرو به ده ته اجر ملایي. یو دی چې ذکر کوي سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، ولا حول ولا قوة الا بالله. دا ذکر کوي، درود شریف وي، استغفار وي، استغفر الله دا وي، د دې به د ته اجر ملاویږي. او چې د دعوت خبره چاته کوي، چاته د نیکۍ خبره کوي، لکه چې وروره مونځ کوه، د مونځ ښه شی دی او ګوره مونځ پرېږدمه، دا فرض دی، د الله حکم دی. دغه شانتې څوک په بدۍ وویني یاره دا کار مه کوه، دا ښه خبره نه ده، ګوره دې سره ستا ګناهونه سیوا کېږي او آخرت ته خرابېږي. څوک په حرامو ګټلو باندې وویني هغه ته نصیحت یعنی امر بالمعروف او نهی عن المنکر دواړه دې کې شامل دي. چاته د ښو خبرو حکم کول او د بدو خبرو نه منع کول، نو د دې به درته اجر ملاویږي. نور چې دې کم خبرې م کوي که نه فضول، نو هغه به د په خلاف کې ځي، هغه به په ده باندې حجت او وبال وي. لکه بوج به وي، وبال دې ته وایي بوج، چې په سړي باندې څومره بوج ته ورچې، مثال 10 خښتې پرې د پاسه ایښي دي او بیا یې پرې 20 کېښوي، او چې وایي هلکه یو 20 نور یې راواله، نو چې 30 دي کې پرې نو بس بیا ترې کوږ وږ روان وي، او چې د دې نه پرې څومره سیوا کوي نو بس بیا وړي نه شي، بس راوغورځېږي اخر کې. نو دا انسان چې کوم دی ډېر کمزور دی، نو دې خپل کمزورۍ ته دې وګوري او د الله ذکر دی. دا زندګي دا مونږ له الله پاک یو امانت راکړې ده او د دې هر سکند هر لمحه دا دومره قیمتي ده چې د دې په کروڑونو په خربونو او اربونه کاله به ختم شي، خو دغه زندګي بیا نه ختمېږي د مرګ نه پس. بس یو پیره مرګ راغو بیا دلته راتلل نشته او بیا نه عمل شته، په قبر کې عمل نشته، په آخرت کې عمل نشته، یو ځای کې عمل نشته. د عمل ځای هم دا دنیا تر زرکدنه پورې دغه عمل دی، بس دا مکره انسان لپاره. نو دا به یې ډېر په احتیاط سره دا ژوند خرج کول پکار دي. دلته الله سبحانه وتعالی اوس دا فرمایي چې ان رسولنا، او بیا زمونږ دا فرښتې چې دي یکتبون لیکي ما تمکرون، چې کومې دی چالبازۍ کوي، دا ټولې خبرې دی لیکي. دا خبرې به دی د عملنامې په صورت کې دی په غاړو کې ځوړندې وي په ورځ د قیامت، څوک به ته انکار نشي کولی. اوس الله پاک فرمایي هو الذي، الله پاک هغه ذات دی یسیرکم فی البر، چې چلوي تاسو په خشکۍ کې، خپې یې درکړي دي او څاروي درکړي دي، ځناور په هغې په پشتونو باندې په هغې په ملاګانو باندې ناستې، اسونه شو، خان شو، په هغه وخت کې دغه څیزونه. اوس موټرې شوې، لارې شوې، ټرکونه شو، بسونه شو، مثال په دې کې خلک ځي، هوایي جهازونه شو. نو الله پاک یې طرف ته اشاره فرمایي چې الله پاک هغه ذات دی چې چلی تاسو، ګرځئ تاسو، سیل در باندې کوي تاسو، فی البر والبحر، په خشکۍ کې او په سمندر کې. په سمندر کې تاسو ښکلي ښکلي جهازونه دي چې دننه وګورئ نو دانه یې سجاو کړي دي، کمرې دي پکې او ډېر لوی لوی هوټلونه دي پکې او ډېر لوی لوی ښکلي، یعنې هر یو شی پکې موجود دی، پوره بازارونه دي پکې، دونه زبردست داسې غټ غټ جهازونه جوړ کړي د انګریزانو. نو
هغه وخت سره چې کوم غټي غټي کشته وي کې خلکو مال وړو او اوس هم پکې مال بردار جهازونه د یو ملک نه ډیر زیات تجارت نن سبا یعنی په سمندري جهازونو باندې کیږي. تیل چې څومره د یو ملک نه بل ملک ته ځي، فروټان ځي، سبزیان ځي، غنم ځي، کولی ځي، او دا څومره چې سیزونه ځي دا سمندر په ذریعه سره ځي. د لرې لرې ځایونو نه د امریکې نه دلته راځي، د دې ځای نه امریکې ته ځي، دا شانتي کینیډي ته ځي، داسې یورپ ته ځي، دا هغلته نه دلته سامانونه راځي. ټوله دنیا کې د دې یو پورا 3 حصې سمندر دی. دنیا 4 حصې کې یو حصه خشکي ده او 3 حصې اوبه دي. نو دې کې الله سبحانه وتعالی دواړو طرف ته اشاره وفرمایله حتی اذا کنتم فی الفلک، تر دې پورې چې تاسو یی په کشتو کې وجرینا بهم بریح، نو په هغه وخت کې به په هواګانو انجن لا نو ایجاد شي، په هواګانو باندې به کشته بادباني کشته چې ورته وایي په هواګانو باندې به چلیدي. نو چې ډېره ښکلې لکه مثال ته به مشرق طرف ته تلې او هوا به د مغرب نه مشرق طرف ته وه، نو جهازونه به ډېر ښکلې په قلار داسې تیزه سره به هغه خپل منزل طرف ته روان وو. خو که د مخالف سمت نه به در باندې هوا راغه، د مشرق نه به در باندې مغرب ته راغه او ته به روان مشرق ته، نو بس بیا به چپې والې او زورونه به دې کول او هغې به رادي کړې. نو دلته کې الله پاک هغې طرف ته اشاره فرمایي چې اوس هم یعنی که تاسو سوچ وکئ نو د هغې اثر پرېږدي، خو هغه انجن وي نو مونږ ته پته نه لګي، خو هغه بیا تیل زیات کړي. که مخالف طرف نه چېرته سیلی وي که نه او په دې کې ګاډی روان وي، نو هغه به د 1 لیټر په ځای 1.5 لیټر سکي، 2 لیټره به سکي، ډبل به سکي، ولې چې تیزه سیلی وي او دی به زور کوي. په سایکل به تاسو کتلي وي بیا سړی څومره زور لګوي. نو داسې خو هغه خو د موټر سایکل او د یا د موټر خو دا پته نه لګي سړي ته، هغه خو معمولي غوندې خپه داسې کړي نو هغه په هغې تیل سیوا شي نو هغه سپیډ سیوا کړي. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې وجرینا بهم بریح طیبة، نو چې کله په هغې باندې ډېره ښکلې هواګانې موافق هواګانې راشي. ما تاسو ته ووایي چې په کوم طرف به تله او په هغه طرف به هوا راغلو په زور به یې بوتله، او دا مونږ ته په سایکل پته لګېده چې سیلی به د دې مخې او مونږ به په سایکل روان وو، په تړه به یې داسې ځغلولو. خو چې مخالف وو نو بیا به داسې زورونه کول. دا مونږ ته په سایکل کې د دې زور پته لګېده، او پیاده هم چې سړی روان نو هم ورته پته لګي که نه. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي وجرینا بهم بریح طیبة فرحوا بها، وایي چې کله موافق هوا وي نو دوی خوشحالېږي هغې ته، نور سړی به دې ته خوشحالېدو. جاءت حریح عاصف، او چې کله به بدله شوه هوا په دغه بادباني کشتۍ باندې یا په صحرا وغیره کې په مخالف سمت کې، وجاءهم من الموج، او دا خاص طور د سمندر خبره الله پاک کوي چې رابغه په هغې باندې هغه موجونه غټې غټې چپې کله چې پر سمندر باندې تیزه شي هوا که نه، نو دا بیا داسې غټې غټې د دې چت عمره غټې غټې چپې اوچتوي په سمندر کې چې هغه هسې دا کشتۍ داسې ولي او رولي. دا جهازونه غټ غټ جهازونه یو هغه هسې داسې ړکوي راړکوي. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې کله چې هغه سخته هوا مونږ راولیږو بعد مخالف او هغه راشي په هغې باندې او هغې کې هغه موجونه اوچت شي من کل مکان، د هر طرف نه په دغه سمندر کې، وظنوا انهم احیط بهم، او دی ګمان کوي دا چې اوس راګیر شو په طوفان کې، بس د مرګ وخت مو قریب دی. دعوا الله، دلته کې اوس الله پاک وایي نو دی چغې کې الله ته مخلصین له الدین، خالص الله مخلص الله ته چغې وهي او ورته وایي چې یا الله بس تا دین حق او سچ دی او ته بس رښتونی بادشاه یې او ټول کائنات ربي او ته مونږ مل شي. او بیا الله پاک فرمایي لئن انجیتنا، او که چېرې مونږ دی له نجات ورکړو نو خو چې څوک هلاکېږي خو بس په چا باندې کشتۍ واوړي بس ټول ډوب شي ختم شي، او چې څوک الله پاک وایي که چېرې مونږ بچ کوو هغوی من هذه د دې نه لنکونن من الشاکرین، نو په کار دا دی چې شي دی
د شکر گزارو بندګانو نه چې دې غټو غټو چپونه او د سیلو طوفانونو نه مونږه دی وېسته وې دی له پکارو چې شکر یې وستوي د الله ډېر او د هغه عبادت گزار شي وي چې په سمندر کې الله زموږ مدد وکړو نو اوس په خشکۍ کې مونږه د راحت په وخت کې د الله عبادت کوو فلما انجاهم کله چې وې مونږه دوی ته نجات ورکو اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق نو دی بیا بغاوت شروع کی پزمکه کی پناه حق سره منحرف شي دا خپل خبرونه اټول دعاګانې ارسته شي چې بس څنګه په خوشکیا باندې قدم کیږي یاره وي ما خرچ یاره بل ډوب نشو نو بس د ډوبېدو نو خدای پاک بچ کو او بس هغه وخت بیا خدای یاد نه دی وای بس یاره دا پلان کی یو ورته یې لکه پلان کی بوت ته आवाज کړو هغه جوړ مدد کو پلان کې بیا رسوګور دا خبرې شو دلته کې الله پاک هغه طرف ته اشاره فرمایي چې بیا غدا الله نه ما سیوا د نور سيزونو خبرې شروع کی بغیر الحق پناه حق منحرف شي دا خپل خبرونه هغه ته شي یا ایها الناس وصلی پاک خطاب فرمایي اے خلقو انما بغيكم على انفسكم حقیقت دا دی چې تاسو دا بغاوت چې کوم دی دا باغیانه خبره علی انفسکم نو دا تاسو خلاف بزی دا ټوله خبره دا خو زموږ فرشتي او فرشتو لیکلي په ورځ د قیامت دا متاع الحیات الدنیا نو چته کوي لګه غونته د دنیا نه فائدہ او چته کوي ثم الینا مرجعکم بیا به مونږ ته واپس راځي فننبئکم نو تاسو به خبر کما بما کنتم تعملون په هغه ټول عملونو باندې چې تاسو کوم په دنیا کې کړی دي بس کوي اوس ته بس تر مرګ پورې تاسو اجازه ته چې څه کوي هغه کوي چې کله د مرګ فرشته راشي پته به بیا ولګي او الله سبحانه وتعالى د دې مثال پیش کوي انما مثل الحیات الدنیا بشکه چې دا مثال د دې دنیا چې دی د دې ژوندون د دنیا کما ان پشان دا غوبو دی انزلناه من السماء چې نازل کی مونږه اغیلرا د اسماننا فاختلط به نوې پاغي باندې وروته ډیر ونی بوټي او دا کبل مبل او دا ارس نبات الارض هغه نباتات ټول د ځمکې راووته اوس وګور تاسو دا یو څو بارانونه وشو کنه هر څوک چا ګلونه کړی دي چا غوټه کړی دي چا پاڼې راوستي هر یو ونه په خپل مقدار سره چمن وغیرہ ټول راشین کې راوټو کېدو هر یو شی مما یاکل الناس والانعام نو دا هغه سيزونه ټول د ځمکې د ویمون رو باسو هر هغه شی چې هغه نه خوري انسانان خلق او چارپایان بیا پکې چارپایان هم سریږي خپل خوراک کوي انسانان خپل میوي غونډي ټول فروټان وغیرہ اکثر تاسو ګورئ د بهار نه پس زیات تر دې کې کیږي او هغه الله پاک دې ته نصیب کی حتی اذا اخذت الارض تر دې پوری چې واغشته د ځمکې زخرفها هغه پوره بهار په دغه بارانونو سره دا ځمکه ښه آباده شوه چې بارانونه وشي داسې ښکلې تک ارضی کې شینکې وي او ټوله ځمکه ډېره ښکلې شي وزینت او ډېره ښکلې شي دا ټوله ځمکه او خاص طور دا پټي وغیره وظن اهلها او ګمان کوي د هغې پټو مالکان انهم قادرون علیها چې دی خوس په دې باندې قوت او طاقت لري او قدرت لري د دې پرېبلو باندې مثال غنم جوار اوربشي وغیرہ کړلې دي یا میوه دانو بوټي دي باغونه کړلې دي نو دی دا چې کله خپل شي او دا ټول روخیږي د دې هغه کرون کی
هغه وی ډیر زیات خوشاله وي او بیا وی چې اوس د دې په دغه باندې اوس بدا شو کو بس لږ وخت پک خیر پاتې اتا امرنا لیلا او نهارا نو راشي زمونږه امر د شپې یا د ورځې فجعلناها حصيدا نو وګرځو مونږ هغه داسې چې د جړلې نه بس هغه یو شی وباسو كأن لم تغن بالامس لکه چې هغه پرون اونه تاسو به کتلی مثال تیز سیلی چې راشي نو دا ونې بوټي داسې بس د ویښ نه وباسي میوې دانې ټولې د ونو نه وغورځوي ګلی او طوفان چې پې وورېږي یو شی هم په هغې کې پاتې نه شي که انګور چا کرلي که سیوان چا کرلي که هر یو شی هغه ټول بس د ویښ او چې تیزه سیلی پکې نو د مونډه مونډه را بوټي وباسي بلکل شارې کي نو الله پاک هغې طرف ته اشاره فرمایي چې لکه دې کې اړو بې پرون سونه پاڼې هم لاندې پرتې وي او هغه بوټي هم لاندې پراته وي هغه میوې هم لاندې پرتې وي کذلک نفصل الآیات همدغه شانتې مونږه تفصیل سره بیانو خپلې نشانیانې لقوم یتفکرون د هغه قوم دپاره چې څوک فکر کوي د فکر نه کار اخلي فکرمن قوم چې څوک دې ته سوچ کوي او کله لکه د حیوان غوندې بس مړه وایي دا پکې راځي نو دا سیلی طوفانونه خو د پخوا نه راځي نو دا به کفارو داسې خبره کوله ای به دا نه منه چې دا زمونږ د اعمالو د وجې نه راځي اوس هم ګوره دا زمونږ د اعمالو د وجې نه راګراني راځي ارزاني راځي موږ خلکو وایي تاسو بادشاهان مه ملامته کوئ رسول الله السلام یو حدیث مبارک کې فرمایي چې دا را باندې پلانکي راوړي دا هم د شرک یو نښه ده دا پلانکي راوستو دا پلانکي دا د الله له طرف نه ستاسو د اعمالو د وجې نه راغو تاسو ښه عملونه پرې تاسو خو واورئ خبرونه چې دا څه عملونه کېږي په دې ملکونو کې په دې دنیا کې اوس الله پاک فرمایي والله يدعو الى دار السلام او الله پاک دعوت ترکي تاسو دارالسلام طرف ته دارالسلام دلته کې الله سبحانه وتعالی دا د یو جنت نوم دی دارالسلام د دې دپاره وایي دارالسلام نوم په کور باندې نه دي کېښول پکار یا په یو خپل بنګله باندې فردوس نومه د جنتونو نومونه په کورونو باندې مه کېدئ دارالسلام مه کېدئ داسې نومونه مه کېدئ دا د جنتونو نومونه دي ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم او هدایت کوي چې چاته الله پاک د نیغه لاره ښیي یعنی هدایت کوي چاته چې الله پاک وغواړي هغه نیغې لارې طرف ته مستقیم نیغې لارې ته وایي چې کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې یو حدیث مبارک کې یو دغه فرمایلی دی شکر یې جوړ کړو ناستو داسې او کرښه یې راښکه داسې نیغه او بیا وفرمایل چې دا نیغه لار ده او بیا ورته داسې کږې وږې لارې کرښې راښکې وایي دې هر ځای کې وي شیطان ناست وي چې څوک په دې لارو باندې کټ را کټ شو وایي هغه لاړو هلاکت طرف ته شیطان دوکه کو په نیغه لار مستقیم نیغې لارې ته وایي نو الله پاک دا فرمایي چې صراط المستقیم کوم ځای کې دی صراط المستقیم دا آیت نمبر 201 لا 25 نمبر آیت خواب مستقیم دې ځنه اوس الله پاک بیا فرمایي للذین احسنوا الحسنى هغه خلکو د پاره چې ښه کارونه وکړو ای د پاره بلایی ده و زیاده
او نور به ورته زیات انعام ملو شي چې چا ښه کارونه په دنیا کې وکړي. ولا يرهق وجوههم او نه به راځي په مخونو د هغوی باندې قطر هغه سیاهي، یعنی مخ به په ورځ د قیامت تک تور نه کېږي. ولا ذله او نه به ذلت او خواري وي د هغوی په مخ باندې. الله پاک بل ځای په قرآن پاک کې فرمایي چې په ورځ د قیامت به د ګناهګارانو مخونه تک تور ګردالود به وي، دوړې به پرې الوتي، خوار زار به ګرځي، او چې څوک ایماندار وي د هغه مخونه به چمک وي، تک سپین ښکلی پکېدونکي به وي. او نو دلته کې الله پاک فرمایي چې پای باندې بس ذلت او سیاهي به پې نه وي. اولئک اصحاب الجنه، نو دغه خلک چې کوم دي دا د جنت والا دي. هم فیها خالدون، او په دې جنتونو کې به همیشه لپاره اوسېږي. والذین کسبوا السیئات، او هغه کسان چې کارونه کړي وي بد، جزاء سیئات، نو بدله د هغې د برایانو بمثلها، هغه عمره به هغې ته بدله ملاویږي چې څومره بد کارونه کړي وي. وترحقهم ذله، او مسلط بشي د هغې باندې ذلت او خواري. ما لهم من الله من عاصم، او نه به وي د دوی لپاره د الله نه څوک بچ کولو والا. د الله پاک نه څوک بیا څوک بچ کولی نه شي. کأنما اغشیت وجوههم، او د دوی دا مخونه به داسې وي لکه گویا چې پټې کړې شوي وي د هغې هغه چهرو لره او مخونو لره قطعا من اللیل، هغه د شپې هغه ټوکړو سره، یعنې تکه توره تیاره کې چې څنګه سړي را مخ تک تور ښکاري. یعنې ما تاسو ته د قرآن د بل ځای نه دغه ووایي مفهوم بیان کو چې په ورځ د قیامت به تک توري مخونه د هغه خلکو چې کوم ګناهګار وي. دلته کې هغې طرف ته الله پاک شپې سره ترجیح ورکړي چې شپه کې تکه توره تیاري کړه. نو تک توره تیاره چې څنګه وي داسې بیا مخونه تک توري. او که دلته څوک توري خو عمل یې ښي، نو هغه د هغه به مخ پړه کېږي او تک سپین به وي. دې ته وګورئ ښه، هلته به ګورئ داسې نه وي چې هلته به هم توري او بدرنګ به وي، هلته به ډېر ښکلی شي او حسین او جمیل به شي او مخ به پړه کېږي، چمک به وایي. او دلته کې الله پاک فرمایي اولئک اصحاب الجنه، دا جنت والا دي، هم فیها خالدون، او پای کې به همیشه وي. ویوم نحشرهم جمیعا، او په هغه ورځ چې را جمع کړو مونږه دا ټول خلک په خپل مخې ته، ثم نقول، نو بیا به ووایو مونږ هغې ته للذین اشرکوا، هغه کسانو ته چې چا شرک کړی دی، مکانکم انتم وشرکاؤکم، ودرېږئ په خپلو ځایونو باندې تاسو او ستاسو هغه شریکان دې ودرېږي. ګوره دې بوتانو کې به الله پاک سا واچوي، ځکه چې دا هم دوی د چا انسانانو بوتان جوړ کړي دي که نه، د هغه ولیان یې جوړ کړي دي. بل ځای کې الله پاک خاص طور باندې د عیسی علیه السلام ذکر فرمایلی دی، تیر شوی دی. په هغې کې به الله پاک مریم بی بی او عیسی علیه السلام به ودرئ. دلته الله پاک د هغه بوتانو ذکر کوي چې د چا عبادت شوي په دنیا کې، دوی کې به سا واچوي. او بلکې چې کوم د بوتانو عبادت شوي نو هغه خو به چېرته صالح بندګان وي که نه، ما خو تاسو ته ویلي چې صالحانو خلکو بوتان جوړ کړي، نو هغوی به راولي. نو فزیلنا بینهم، نو بیا به څه چلو شي دوی کې به هغه په منځ کې هغه بیلوالی راوستی شي. وقال شرکاؤهم، دوی کې به دواړو کې به اختلاف راشي، هغه اختلاف به څه وي؟ نو دوی ته به ووایي هغه شریکان چې دوی جوړ کړي په دنیا کې، ما کنتم ایانا تعبدون، تاسو خو زمونږ عبادت نه دی کړی. ای ورته وایي چې یعنې خو په خپل زړه کې دلته دا وایي چې زمونږ به سفارش کوي که نه،
د دې د وجنه عبادت کوي. ما تاسو ته مخکې ویلي وو د دې د وجنه کفار د دغه نیکو خلقو عبادت او دغه کوي چې دا به زموږ سفارشان جوړیږي په آخرت کې. دلته کې الله فرمایي چې ما کنتم ایانا تعبدون، ورته مخامخ وي تاسو نه که زموږ عبادت نه کړئ. فکفا بالله شهیدا، او کافی دی الله گواه بیننا و بینکم، زمون په منځ کې او تاسو په منځ کې الله کافی دی. ای ورته وي چې تاسو زمون عبادت نه کړئ. ان كنا عن عبادتكم لغافلين، لکه نیو مونږه خو نو تاسو عبادت نه به خبرو، مونږ ته څه پته چې تاسو زمون عبادت کړئ مونږه خبرونو کې پراتو. تاسو زمونږه که بوتان جوړ کړی دي او کارسم جوړ کړی دي نو مونږ نه تاسو ته ویلي دي او نه مو دغه کړي دي. دغه شانتي عیسی علیه السلام چې کوم عیسایان دا ټول ولاړي، عیسی علیه السلام او مریم بیبي ته الله پاک وایي چې تاسو دوی ته ویلي وو چې زمونږ عبادت کوئ. ای ورته یا الله تر کومه پورې چې مونږ زه ژوندی یم ما خو ستا طرف ته خلک رابللي دي، او چې کله زه مړ شوم لاړم دې دنیا نه رخصت شوم نو ما ته خو بیا پته نشته چې دوی څه کول، هغه به تا ته پته یا الله نو بس ته خبرې نو ما ته خدای علم نشته. دلته به اوس هغه دغه بوتانم هغه چې کوم د چا عبادت شوي ای به هم دا خبره وکړي چې مونږ خو ستاسو نه خبر نه یو چې تاسو زمونږ عبادت کړی دی، مونږ خو غافله یو ستاسو د عبادت نه مونږ خبر شوي نه یو چې تاسو زمونږ عبادت کولو. نو وایي هنالک تبلو، په دغه وخت کې به دوی ته پته ولګي کل نفس، هر نفس ته ما اسلفت چې هغې کوم کړی وي مخکې، وردو او بیا به واپس کړي شي الی الله طرف ته، مولاهم چې دوی مالک دی او د ټولو مالک دی، الحق په رښتینې سره، وضل عنهم ما کانوا یفترون، او غایب بشي د دوی نه هغه ټول چې د دوی د دروغو کومې دعوې کولې او خبرې کولې. چا کهاني جوړه کړې چې دې د دې بوت دی او د ده نه دا سوال کوي او د ده نه دا سوال کوي، که چا هغه ولی وي هغه پیغمبر وي او که هغه هر څه چې وي په دنیا کې. مثال هندوانو بوتان جوړ کړي دي، هغې شکلونه یې جوړ کړي دي او د هغې نه غواړي، یا مسلمانان دي په داسې ګمراهو کې اخته نو به یې د دوی نه به دا ټول هر څه به پاتې شي. دلته کې الله پاک اوس فرمایي چې وضل عنهم، او رک بشي د دوی نه ما کانوا یفترون، چې کوم دوی د ځان نه خبرې جوړې کړې وي او کهانیان هم ډېرې جوړې کړي. تاسو وایي که نه چې یاره داسې چلو شو او هغه چلو شو او داسې چلو شو، مونږ به په وړوکوالي دا خبرې ډېرې اورېدې. الله پاک دې مونږ ټول معاف کړي او د دې ګمراهونو مونږ خدای پاک په امان کړي، د شرک او بدعاتو نه مونږ الله پاک په امان کړي، ځکه چې شرک الله پاک بخي نه. الله پاک صریح وفرمایل چې هغوی به انکار وکړي نو داسې شرکیات او دغه نه ګمراهۍ نه مونږ الله پاک په امان کړي، او الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټولو ته هدایت نصیب کړي. یا الله زمونږ اناس ته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي، که په دې کې زمونږ نه څه معنا او مفهوم کې څه کمې او زیاتې شي مغفرت وکړي. یا الله مونږ ته زمونږ اهل عیال ته ټولو مؤمنانو مسلمانانو انسانانو ته هدایت نصیب کړي. په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره بیماران مؤمنان مسلمانان شفایاب کړي، څوک قرضداران د قرضونو نه اخلاص کړي، د چا څه شهري حاجات دي خپل غیبي خزانونه پوره کړي، د حق حلالو د رزق فراغ سبب د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کې وطن باندې وکړي. یا الله زمونږ آبا او اجداد نیاګان نیکیان څومره چې وفات شوي امت د محمد صلی الله علیه وسلم او ټول مؤمنانو مسلمانانو سره د هغوی د ټولو مغفرت وکړي. او یا الله مونږ ته هم دا راتلونکي منزلونه آسان کړي، په آخر کې مو دا عظیمشانه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.